أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. دی آیت مبارکه کې دا میراث متعلق یو حکم بیانېږي کوم حکم چې مخکې هغه نه دی ذکر شوی او دی آیت مبارکه کې د دې آیت د ماقبل سره ربط دا دی. مخکې آیت کې وفرمایل چې د نارینه‌و دپاره خپله حصه ده او د زنانو دپاره خپله حصه ده، یعنې په میراث کې چې کومې حصې مقرر شوي دي نو په هغې باندې هغه تمنا تاسو مه کوئ. د چا دپاره کومه حصه الله تعالی مقرر کړې ده هغوی په هغې باندې صابره اوسیږئ. نو فرمای ولکل او د هر چا دپاره جعلنا مقرر کړي دي مونږه موالیه وارثان. موالی وارثان ته هم ویل کېږي او دا آزاد کړلی شي غلام ته هم وایي او کم کس چې غلام آزاد کی هغه ته ویل کېږي. نو فرمایي چې مونږ د هر چا دپاره په میراث کې وارثان مقرر کړي دي.